سړی وایي زه به د ماشومان نه پیمپرې میمپرې درې کمه او زه ته منډه شوتل له وړه. دا یا دلیل دی په دې چې بهر کارونه به سړي کوي. ځکه خو موسی علیه السلام تفتیش شو، ښځه څه کوي؟ درمن کې ښځه څه کوي؟ پټو کې ښځه څه کوي؟ دا د سړو کار دی. اوس الله هم دې ماب کړي چې لو کوي پټکۍ ورته والی ته وایې ګنې مولوي صاحب ناست فارغه دی، لو له راوتي ځوان. ځینې وخت خلک هم ورښکاره شي، کله پرې موږ سلام هم وکړو ګمان پرې وکړو هم مولا دی، خو زه خدای دې ورسره ښه وکړي غږ مږ ونه کړي. نو مسله دا ده چې دا کارونه د سړو دي بهر زمیندار، او چې کله سړی کور کې نشته یا څه بیمار دی اولاد کور کې نه یا، نو بیا مساله ده، بیا دی خیر دی زنانه دی روزي. خو چې کله ښه ځوانان په ګوته جامې څنډي او په بارو باندې ناستي چکې او لاډو کوي او تاشونه کوي او خور لور تلې ده په درمن کې خواره ناسته ده او یا لوت او دا وایه فخر هم کوي موږ چېرته لو نه دی کړی. او زنانه مور او خویندې او رندارانې دا پټوکي. نو بیا بعضې خلک وایي د بعضې خلکو سره څوک رشته نه کوي، نو څه به یې رسه وکړي؟ ته خو ته د میندو نمځان له همغه ټرالۍ جوړې کړي، هغې ته سار دوخته د خوشانو ټوکره ور په سر کړي، وایي دا به وړې پټیله، هغه ځان له عروسۍ ریتۍ 60 ساله او دا ځوانې پسې بیا په دې 10 بجې کې ور رواني. نو نه څه د پردې پته لګي، نه څه د حیا پته لګي، نه ورسره نارینه شته، نه ورسره بل د کور یو پارت شته. نو معاشره په خپله ته نه خرابې او خلاف شرع کارم. علي او فاطمې رضی الله تعالی عنها اختلاف راغلی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل فاطمې ته ته به د کور کار کې، نو میچن په کور کې وه د وړو، وی دا ته کوه. او علي ته یې ویله وی ته به بار کار کې، ته ځه بار کار کوه. دې یو چیز الټاکلی. سړی وایي زه به د ماشومان نه پیمپرې میمپرې درې کمه او زه ته منډه شوتل له وړه. او یا وایي زه ته لاړه شه بازار ته مارکیټ له، زه به دا واړه ماړه دلته من کمه او زه به د کور کار وکړم. نو جاروم سړی ووه او دا شته سنت طریقه ده. پیغمبر علیه السلام به چې کور ته رالی نو د بیبیانو سره به د کور خدمت کاوه، چې خدمت به ډېر شو. نو دا سنت دی کله یو شی د هغو سره کار کول. خو دا نه ده چې تا اوس عدل بدل کړی، چا دې لیږلي وروره بازار ته او ته په کور کې ناست زی جارو کې وړه غږې پیړې وله جوړې او خریمې برابرې. نو دا نه ده، هغه هم داسې د کور کې ویسه شته ویشته خو یو ابونا شیخ کبیر، ویل پلار هم چې دی بوډا دی نهایت. فسقا لهما، نو تاون یې ورسه وکړو. نو ګوره زنانو سره مرسته کوه، کله کله ورسه پیټی میټی اخله، و داسې نه چې د هغه بل ټوکه ورسه وکړي. بوډۍ یې ته ویلي ویل چې ترا دا پیټی درسه ویسمه، هغه بوډۍ ویل چغې او ځوان منډی ایسې ته وړی، خو هر څه به خرچه مرچه نه وه، زه ته یې رسولی نه مرسته کوه.